السلام علیکم دوستانو، زه یم فیض الله. تاسو ګورئ فضل ټیکنیکل 45. ما نن تاسو ته یو نوې ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې یاره تاسو څنګه کولی شئ خپل کوم ستاسو مطلب موبایل کې یو د فیسبوک پاسورډ شو، یا د جیمیل پاسورډ شو، یا د بل داسې یو اپلیکیشن پاسورډ شو چې البته هغه تاسو ته نه وي یاد، تاسو نه هېر شوی وي چې یاره زما پاسورډ به څه وي څه به نه وي. بالکل زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې همدغه طریقه کار ښیم. ګوره دا ټول لمبې په تاسو لاړ شئ سیټینګ ته. سیټینګ باندې چې کلیک وکړو نو دلته ښکته به راشئ، دا تاسو اوس کتی شئ. ګوره دې ځای ته یې پاسورډ اکاونټ البته اوس ګوره په دې باندې به کلیک وکړئ، پاسورډ ان اکاونټ. نن چې کلیک وکړو مثال دلته زما سره په دې ګوګل باندې سره د کلیک وکړئ، نو دې نه پس ګوره زما سره مثال کې طور پر دا رام اقبال یونیورسټۍ والا کوډ زه ګورم چې زما څه دی. ګوره دا به زه ووهمه، دلته به تاسو دا شیټ باندې سترګه باندې کلیک وکړئ، نو تاسو ته به ډایرکټ ستاسو پاسورډ شو شي. ټیک شو. مثال دې نه علاوه مطلب دا سی بي اے شو، مطلب د دې څه پاسورډ دی دا هم تاسو کتی شئ. داسې مطلب د دې پیسه شوه، هر یو شی چې شو، فیسبوک شو، د دې هم دلته لاندې تاسو ته پاسورډ لیکلی دي په دې طریقه باندې بالکل تاسو معلومولی شئ. د دې نه علاوه تاسو په بله کومه طریقه باندې بیا به دلته راشئ سیټینګ ته، جیمیل ته به راشئ. جیمیل ته چې راغلی دې درې ډاټ باندې به کلیک وکړئ، صحیح شو. دلته ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، دلته چې راغلی ګوره سیکیورټي تاسو راغلی، دلته به مطلب ستاسو چې کومې پاسورډ وي هغه په دې ځای کې پرتې وي دې پاسورډ سره، بر دې پاسورډ سره هم پرتې وي، یا دلته پاسورډ منیجر دې کې ستاسو چې د څه شي پاسورډ وي هغه ټول په دې ځای کې پراته وي. نو اوس دې کې زما سره د سیو پاسورډ نشته دی په دې جیمیل کې. نو بالکل اسانه طریقه ده. موږ خو هسې بیا په ټینشن کې چې یاره پاسورډ آی ډي مې ختمه شو، بله آی ډي کولی کړو، نو بله آی ډي ته ضرورت نشته، بالکل سمپل کار دی او په سمپل طریقه کېږي. نو که دا ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او زموږ چینل د یوټیوب مخې سبسکرایب کړئ.